سلام علیکم عزتمنو نیلم ګلم راپاسېده او ویلې د ګلپاڼه د خواجه سارا د قتل په باره کې دا څه وایي. زموږ د ویډیو ته سره تر اخره پورې وګوره. د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ کوم دا چینل د سره سبسکرایب پاک یو سره د ټلۍ نشانه ووایئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایه. نوادو نیلم ګلم د ګلپاڼې خواجه سارا په باره کې ویلي دي چې دې ته دې انصاف میلاو شي. که دې ته انصاف میلاو نه شو، موږ به ډانسرې، اداکارې، ګلکارې ټولې به راټولې شو، یو احتجاج به وکړو، ځکه چې د پاکستان کې د دې خلکو ته څه عزت نشته دی، نه ورته عزت څوک ورکوي. ته په بازار کې چې روانې وي نو موږ پسې خلک چغې وهي. باید موږ هم یو انسانان یو، باید چې موږ هم ازاده زندګي وکړو. د خپل کور نه چې بهر ته وځو نو خلک راپسې چغې وهي چې ګوره ډمه روانه ده. موږ خو نور څه کار اوزګار نه دی زده، موږ خو دغه کسب دی او په دې چل باندې یعنې موږ پیسې پیدا کوو او خوراک سکوپې کوو. نیلم ګل دا واضحه کړې ده چې د دې نه یو څو ورځې مخکې دغه احتما سره خپل خاوند هم ظلم او زیاتې وکړ. ما د حکومت نه د انصاف غوښتنه وکړه، تر اوسه پورې ما ته انصاف نه دی میلاو. زه تر اوسه پورې د انصاف چغې لا وهم. ما د انصاف په نامه باندې ښه یوه دروازه وټکوله د سرکار، خو اوسه پورې ما ته سرکار څه خالي راته نه دی رایستی، ځکه چې په پاکستان کې د غریب سړي سرکار نه مني. څوک ورته پیسې ورکوي نو سرکار او حکومت د هغوی لاس کې وي. چې زما خاوند سره ډېرې پیسې وي او هغه حکومت او پولیسو ته پیسې ورکوي او د هغه چلیږي. زمونږ په خلکو باندې تشدد هم کیږي. نیلم ګل ویلي دی ګلپاڼه خواجه سارا سره دا یعنې ښه نه دي شوي، دا ډېره بې دردۍ سره وجلې ده. چې موږ ټول کسان د دې په غم کې ځان شریک، ځکه چې موږ ټول د یو پن والا یو. نوایه نیلم ګل ډېر د غوسې نه دا خبرې وکړلې او ډېره زیاته سخته غوسه ده. هغې چې کله د ګلپاڼې د قتل خبره واورېدله نو ډېره زیاته سخته پرې خفه شوه. نو زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نشانه ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.